د روژې به ادب کو. دویم دا کار دی، د روژې به څه کو؟ ادب کو. تاسو وایئ د روژې ادب څنګه دی؟ د روژې ادب دا دی چې دا دومره عظیمه میاشت په تا راله، دا به ضایع کېنه. زمونږ خلک نوجوانان اکثر څه وایي؟ روژه مې لنډه کړه. نن روژه ډېره ښه وه. ولې ښه وه؟ یعنې سحر ویده شومه او چې راپاڅېدمه نو مازدیګر و. نن په روژه اډو پوه نه شومه. ولې پوه نه شوې؟ روژه مې ټوله په خوب کې لاړه. دا روژه د خوب دپاره نه ده، دا د عبادت دپاره ده. د روژې ادب او احترام دا دی چې دا روژه د دې رمضان المبارک هره یوه لمحه درته قیمتي کړي. د روژې ادب دا دی چې ته په دې کې د سنتو د نوافلو هم اهتمام وکړي. دا د روژې ادب دی. بعضې زموږ نوجوانان هغه سحر سملي په غوږونو کې میکونه ږدي، دغه هیډفون لګوي، تر ماښامه پورې دقو دا ګانې اوري، فلمونه ګوري. بعضې زموږ نوجوانان سحر کینی د ماسپښینه پورې لډو کوي، ټوله شپه لډو کوي، ټوله شپه ګیمونه کوي، ټوله شپه فلمونه ګوري. دا د روژې بې ادبي ده. دغه ډریوران په ګاډي کې چې ځي څوک ورسره نه وي، ځان ته ګانه لګوي. که د ورځې نه لګوي د شپې لګوي. ولې دا شپه رمضان المبارک نه دی؟ صرف روژه پکې نشته دی. زما د دین اسلام معززو مسلمانانو ورونو، الله سبحانه وتعالی په مونږ باندې خصوصي فضل و کرم کړی دی چې مونږ ته د رمضان المبارک دا میاشت راکړه. او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با 2 میاشتې مخکې د رمضان المبارک دپاره دعاګانې غوښتلې چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رجب میاشت ولیدله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا شروع کړه: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان. چې الله سبحانه وتعالی په دې رجب کې او په شعبان کې زمونږ دپاره برکت واچوي او مونږه صحیح سلامت د رمضان المبارک میاشتې ته ورسوي. نو دا داسې یو مبارکه میاشت ده چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دپاره 2 میاشتې مخکې دعاګانې غوښتلې دي. او زمونږ د سلفو به دا معمولو د اکابرو مشرانو چې هغوی به کانو یدعون 6 اشهر، هغوی به 6 میاشتې مخکې دا دعا غوښتله چې الله زمونږ په ژوند کې تر رمضان المبارک راوله. بیا چې به رمضان المبارک د هغوی په ژوند کې الله سبحانه وتعالی راوسته، د هغې نه بعد به بیا 6 میاشتې دعاګانې غوښتلې چې الله مونږ چې په رمضان المبارک کې کوم عبادات کړي دي نو هغه عبادات په خپل در کې قبول او منظور کړه. یعنی مطلب دا دی چې دا رمضان المبارک دا داسې یو مرکزي او داسې یو اهمیت والا میاشت ده چې دغه بزرګانو ټول عمرونه به د رمضان المبارک نه غیر چاپیره تاویدل. یعنی ټول کال به د رمضان المبارک دغه میاشت د هغوی دپاره یو تربیت یو موقع وه، خپل ژوند به د هغې سره برابر و. او بیا علماء کرام فرمای د رمضان المبارک مثال داسې دی لکه د حضرت یوسف علیه السلام مثال د حضرت یعقوب علیه السلام مخې ته چې د حضرت یعقوب علیه السلام 12 زامنو. نو په دې 12 زامنو کې حضرت یعقوب علیه السلام ته د ټولو نه محبوب انسان، د ټولو نه محبوب زوی بچی هغه حضرت یوسف علیه السلام. دقه سي دا 12 میاشتې دي. په دې 12 میاشتو کې الله سبحانه وتعالی ته د رمضان المبارک دا میاشت محبوبه ده چې څوک په دې کې عبادت کوي الله سبحانه وتعالی هغه ته لوی اجر ورکوي. او چې څنګه حضرت یوسف علیه السلام په برکت سره الله سبحانه وتعالی د هغه د 11 ورونو هغه ګناهونه چې کوم هغه غلطۍ هغه معاف کړي، دقه سي الله سبحانه وتعالی د دې رمضان المبارک په برکت سره چې انسان دا په عبادت سره ژوندی کی الله سبحانه وتعالی د 11 میاشتو دا ګناهونه په دې سره معاف کړي.
ما ستاسو مخې ته حدیث مبارک پیش کړ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دا د بخاری روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایا چې کوم یو انسان په رمضان المبارک کې خالص د الله د رضا د پاره روجي ونیسي، دا مؤمن دا انسان غفر له ما تقدم من ذنبه، نو د دې انسان الله سبحانه وتعالى چې څومره شاته ګناهونه دي ټول له معاف کوي، دومره لوی اجر. بیا چې څوک تراویح وکي، قیام الليل وکي، الله سبحانه وتعالى دا غي په برکت سره د دې انسان ټول ګناهونه معاف کوي او د د زړه الله سبحانه وتعالى چمکاوي پړقي د خپل عبادت لپاره جوړي، د دې هغه اثرات بیا په ټول کال کې د وسې رواني انسان عبادت طرف ته میلان توجه پیدا کی. نو لہذا ستاسو خدمت کې عرض داده چې رمضان المبارک ژوندې کول پکار. رمضان المبارک د میاش الله سبحانه وتعالى په موږ مؤمنانو باندې راوستي ده، د دې د پاره راوستي ده چې په موږ کې تقوا راشي، زموږ ژوندۍ بدل شي. شاه عبد العزيز رحمت الله علیه تفسیر عزیزی کې لیکلي دي چې الله سبحانه وتعالى دا روزه په نور امتونو باندې هم فرض کړی و چې څومره امتونه مخکې تیر شوي دي په ټولو باندې روزه فرض و. لکه حضرت موسی علیه السلام متعلق داغه د قوم متعلق راځي چې د هر میاشتې 14 14 او 15 ورځ دا په هغه باندې روزه فرض و. د عاشوري او روزه دا هم په دې باندې سوا فرض و. نو دغه سي په حضرت عیسی علیه السلام باندې د عیسی علیه السلام په قوم باندې هم روزه فرض شوی وي. د رمضان المبارک په هغه باندې هم فرض و. یو پیر په ګرمۍ کې رالی جو هغه خلکو سوي د حضرت عیسی علیه السلام قوم یره اوس په ګرمۍ کې راغلي دي، موږ د رمضان د میاش دا بدلو، یخنۍ ته بدلو، جو یخنۍ ته بدل کړ، جو الله سبحانه وتعالى د رمضان نه محروم کړ او الله دا میاش مسلمانانو ته ورکړه او ډېر په شاندار طریقې سره الله خطاب وکړو، یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو. یعنی الله چې خطاب کوي په یا ایها الناس سره هم کولای شو، اے خلقو دا هم ویلی شو، عام یو خطاب هم کولای شو بغیر د دې الفاظو. او الله سبحانه وتعالى چې کله مؤمنان ذکر کړل نو دا خصوصي خطاب شو ما او تا ته چې هغه خلقو د چا چې زما سره نسبت ده، چا چې په ما ایمان راوړی دی، په تاسو باندې روزې فرض کړی شوي دي. اوس دا روزې الله فرض کړي دي او الله سبحانه وتعالى یو عجیبه خطاب وکړ په مجهول صيغه سره چې کتب علیکم الصیام، په تاسو باندې روزې فرض کړی شوي دي کما کتب علی الذین من قبلکم. یعنی ګران کار نه دی، مخکې هم دا روزې په نور امتونو باندې فرض شوي وي، یو نوی کار نه دی. او په دې کې ستاسو د فاره فائدہ ده، لعلکم تتقون. دا روزه که تاسو نیسئ نو ګوره د دې فائدہ به تاسو ته میلاویږي، د دې روزه د دې فائدہ به تاسو ته میلاویږي، تاسو کې به تقوا راځي، تاسو کې به پرهیزګاری راځي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے ارشاد فرمایي چې دا رمضان المبارک دا د انسان لپاره یو ډال دی، الصوم جنه، دا یو ډال دی، په دې سره انسان د ګناهونو نه بچ کیږي. کوم یو انسان روزه ونیسي د خواهشات مشي، دا بیا عبادت ته متوجه وي، د ټول میلان بیا د الله سبحانه وتعالى په در کې زار و قطار جړا ته د الله سبحانه وتعالى په در کې ودرېدلو ته کیږي. او الصوم جنه، بعض محدثین وایي د الصوم جنه نه دا روزه ډال دی، د قیامت په ورځ چې چا روزې نیولي دا سړی به د اور نه چې کوم دی نو دا روزه بچ کوي، اور به دې سړي ته نشي راتلی. څنګه چې په ډال باندې خلک ځان حفاظت کوي، دقسې په دې روزه باندې به دا انسان د قیامت په ورځ د ځان حفاظت کوي د اور. رمضان وایي څه ته، د رمضان مفهوم انسان خپل ګناهونه ختم کړي په دې روزه کې. رمضان رمض اصل کې ویل کېږي ګرمۍ ته، سیزلو ته. نو چونکې په دې رمضان المبارک کې د انسان ګناهونه دا سیزل کېږي، د دې وجه نه رمضان ته رمضان یا دا چې دا د رمضان وته دی، د سپرلي باران ته وایي رمضان. څنګه چې د سپرلي په باران سره د انسان طبیعت خوشحاله شي، لاندې ځمکه هغه تر و تازه شي،
ونی راوخیږي، ګلان راوخیږي، د هغو نه ګندګۍ لرې شي، دوړې لرې شي. د قصې په رمضان المبارک کې د انسان په جسم باندې چې کومې ګندګۍ د ګناهونو لګېدلي، کوم زړی ګرد آلود شوی وي، د هغې رمضان المبارک د وجې نه د هغه زړه صفا شي. نو د خبرې مقصد دا دی چې رمضان المبارک د ډیرو خوشحالو سره راغلی دی، د ډیرو برکاتو سره راغلی دی چې دا مونږ ژوندی کړو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي الصوم لی وانا اجزی به، دا روزه زما د پاره ده او زه به د دې روزې بدله په خپله باندې ورکوم. اوس ذهن ته سوال راځي چې ولې د دې نورو اعمالو بدله الله سبحانه وتعالی په خپله نه ورکوي؟ ټولو اعمالو بدله الله ورکوي. یا دا چې دا نور عبادات ولې خلک د الله دپاره نه کوي؟ چې حدیث کې راځي الصوم لی، روزه زما دپاره ده. د هغې محدثین جواب کوي چې ګوره دا یو اهتمام طرف ته اشاره ده، د روزې اهمیت طرف ته اشاره ده چې الله سبحانه وتعالی فرمایي روزه زما دپاره ده، یعنی په روزه کې هیڅ قسم ریا د انسان داخله نه. نور دا څومره عبادات وګوره، که مونځ دی، که زکات دی، حج دی، نو په دې کې به داسې ارکان ته ادا کړې چې بل ته به پته لګي. که ته ورته نام وې نو بیا به بل ته پته لګي چې یاره دا سړی مونځ کوي، ښکته کېږي، پورته کېږي، احرام دی واچو، دا عمره کوي، دا حج کوي، دا هغه مناسک ادا کوي، دا هغه ارکان د عمرې کوي. زکات چاله ورکوي چې پیسې دي هغه به هغه ویني. خو روژه داسې یو عبادت دی تر څو پورې دی چې چاته ویلي نه تر هغه وخته پورې ستانه څوک نه خبرېږي چې دی روژه دی. یعنی دا خالص د الله د رضا دپاره نیولی کېږي. دننه په کمره کې ناستې سخته ګرمي ده، فریزر کې یخې اوبه پرتې دي، مخلوق تا نیني، خو ته سوچ دا کې چې که ما مخلوق نیني نو الله هم ویني که ته روژې کې خپل څه نقصان نه راولي، هغه اوبو ته نه نږدې کېږي. نو دا روژه خالص د الله دپاره ده. نور چې څومره عبادات دي دا د غیر الله دپاره هم کېږي. خلک غیر الله ته سجدې لګوي، د غیر الله په نوم ذبحې کوي، د هغې دپاره پیسې ورکوي، شرک کوي. خو روژه داسې یو عبادت دی چې دا د غیر الله دپاره نه کېږي. د اوسه پورې چا د بل دپاره روژه ونه نیوله، د غیر الله دپاره روژه څوک نه نیسي. دا که نیسي نو خالص د چا دپاره به نیسي؟ د الله دپاره. نو الله سبحانه وتعالی په دې حدیث قدسي کې رسول الله مبارک ځکه وفرمایل چې الصوم لی، دا روژه ګوره زما دپاره ده. الله وایي چې زما دپاره ده نو زه به د دې روژې بدلان په خپله ورکوم. اوس د هر یو عمل بدله الله ورکوي په خپله. د هغې جواب دا دی چې اصل کې د نورو اعمالو بدله الله سبحانه وتعالی د فرشتو په ذریعې سره ورکوي، او د رمضان المبارک د دې روژو بدله به الله سبحانه وتعالی برای راست په خپله باندې ورکوي. د دې یو عظیم عبادت. او یا دا چې د رمضان المبارک د دې روژو د بدلې دپاره به الله سبحانه وتعالی یو خاص یو امتیازي اهتمام کوي. په دې بنا سره الله سبحانه وتعالی د روژې بدله په خپله باندې ورکوي. په یو حدیث کې راځي د بخاري شریف روایت، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي للصائم فرحتان، د روژهدار دپاره دوه خوشحالۍ دي، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. اولنۍ خوشحالي د دې روژهدار دپاره دا ده چې په کوم وخت کې دی روژه ماتوي نو په دغه وخت کې د ده یو زړه ته یو سکون میلاویږي، یو وقار او یو آرام میلاویږي په دې خپل عبادت. یو خوشحالي دا ده. وفرحة عند لقاء ربي، او بله خوشحالي دا ده چې کله دا د قیامت په ورځ باندې جنت ته لاړ شي او د الله سبحانه وتعالی سره ملاقات کوي د دې روژې په بدله کې، نو په هغه وخت کې به ورته خوشحالي میلاوي. یعنی د روژې یوه وعده الله په دنیا کې کړې ده، هغه دا ده چې د روژه ماتي په وخت کې انسان ته څه میلاویږي؟ خوشحالي میلاویږي، هسې خوشحالی سره. او دویم چې د روژې د وجې نه ته الله پاک په دنیا کې خوشحالي درکړه، نو بله وعده په آخرت کې ده، نو چې د دنیا یې هغه درکړه نو د آخرت هغه خو به خامخا درکوي.
د قیامت پر ورځ به ان شاء الله د دې روزي د برکت موږ د الله سبحانه و تعالی سره ملاقات کوو. په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، چې د روزهدار د خولې نه دا کم بوی راوځي، د معدې کم بوی راوځي، اطيب عند الله من ريح المسك، دا الله ته دومره محبوب دی، دومره محبوب دی چې د مشکونه ورته هم زیات محبوب دی، د مشکونه هم زیات محبوب دی. اوس د الله په نس چې مشک شي او بیا د مشکونه هم هغه محبوب شي، دا به څومره لوی انعام وي چې الله سبحانه و تعالی دومره لوی صفت کوي. بخاری شریف یو روایت کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د جنت اته دروازې او هر یوه دروازه د هغه یو عبادت چې چا کړی د هغې دپاره منتخب ده، په هغې باندې به ورننوځي. او د روزهدار دپاره چې کومه دروازه ده هغه چې به جنت ته ورننوځي. ان فی الجنة باب یقال له الریان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق ولم يدخل منه احد. د جنت په دغه دروازه باندې چې ریان نومې دی صرف او صرف روزهدار به ور داخلي. ریان څه ته ویل کېږي؟ اوبو موړ باندې ته ویل کېږي، په اوبو موړ. چونکې په دې دنیا کې دی روزهدار د ځان تږی کړی دی، د ده حلق سوځېدلی دی، خو د خالص د الله د رضا دپاره خولې ته اوبه نه دي اچولي چې یاره زه دا روژه ماته کړم، د الله رضا ورته مخامخ وه. په دې بنا سره ده ته به الله سبحانه و تعالی حکم وکړي چې ته په دې ریان باندې ور داخل شه. او په دغه دروازه چې دی ور داخل شي نو دنه به صرف جنت نه وي بلکې ده ته فرشتې څه وایي کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. په دې جنت کې ته اوس خورا اوسکا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، د څه د وجې نه؟ د هغه اعمالو د وجې نه، د هغه سختو د وجې نه چې په رمضان المبارک کې تا په ځان تېرې کړې وي. اوس نن ستا مزید دي چې څه کې څه ترې زړه کېږي هغه کوه. نو دومره عظیمه میاشت الله سبحانه و تعالی موږ ته راکړې ده. یو اهتمام دا وکړو چې موږ په دې کې روژه ونیسو، د روژې اهتمام وکړو. دا روژه به د قیامت په ورځ زمونږ دپاره شفاعت کوي. دا به موږ د پل صراط په دې پل باندې اخوا پورې باسي. د قیامت په ورځ به د الله سبحانه و تعالی سره خبرې کوي چې دا بنده د زه خالص ستا د رضا دپاره ساتلی یم د سحر نه واخله تر ماښامه پورې. او د دې روژې داسې لوی برکت دی. په یو حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د عامې روژې دومره لوی برکت دی که چرې دا ځمکه او اسمان دا د شړشمو د دانو نه ډک شي. شړشمې دانې پېژنئ که څومره وړې وړې، دا ځمکه او اسمان د شړشمو د دانو نه ډک شي او زر کاله بعد یو مارغه راځي د هغې نه صرف یوه دانه اوچتئ. یو ټیم به داسې راشي چې دا دانې به ختمې شي. خو د رمضان المبارک، خو د عامې روژې، د رمضان نه چې چا عامه روژه ونیوله د دې دومره لوی برکت دی، د دې دومره لوی اجر او ثواب دی چې دغه دانې خو به ختم شي خو د دې اجر او ثواب به ختم نشي. دومره لوی اجر او ثواب. په یو حدیث مبارک کې راځي و یو ورځ عبدالمجید دمیاتی رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی دی المتجر الرابح فی ثواب العمل الصالح چې ورځ حضرت موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړي چې الله په دې دنیا کې زمانه نږدې څوک بل تا ته شته؟ الله تعالی ورته وایي چې بېشکه موسی ته ما ته ډېر زیات نږدې، خو آخري یو امت به راځي په هغې باندې به یو میاشت فرض کېږي رمضان المبارک.
کله چې په دغه رمضان المبارک کې یو انسان روجه ونیسي او د روجه تر ماښامه پورې وساتي او د روجه ماتي ته کیني او زما له حکم نه راغلی دته مخې ته اوبه پرتي دته مخې ته خوراک پروتي قسمه قسمه میوې پرتي د هغې له صرف د دې وجې ګوتې نه وروړي خولې ته یې نه رانږدې کوي چې د الله حکم نه دی راغلی په دغه وخت کې دغه بنده ماته ډېر زیات نږدې او چې کله موسی علیه السلام ته چې کله زما سره خبرې کې موسی علیه السلام د الله سره خبرې کولې او برای راست به ورسره خبرې کولې امام قرطبي رحمت الله علیه فرمایي وکلم الله موسی تکلیما موسی علیه السلام د الله سره خبرې وکړي تکلیما دا مصدر مفعول مطلق د دې لپاره راول چې شاید دا شک پیدا نشي چیرې په خوب کې به ورسره خبرې کړي د وحی په ذریعه سره به خبرې کړي نه برای راست الله سبحانه وتعالى سره موسی علیه السلام خبرې کول وی چې کله ته زما سره هم کلام کېږي او خبرې کې نو زما او ستا په منځ کې د نور او یا زره پردي څومره او یا زره زما او ستا په منځ کې د نور پردي خو چې کله دقه روجهدار د ماښامې په درستخان کینی او ما ته لاس اوچت کړي او دعا کوي نو زما او د هغه په منځ کې اډو د سرې نه پرده نه دومره لوی اجر دی دومره لوی ثواب دی خو که چېرې موږ دا رمضان المبارک ژوندی که یو اهتمام برونو په رمضان المبارک کې دا کوو چې د روجو به اهتمام کوو په شانداره طریقې سره د روجو اهتمام دا لازمي کار دی دویم د روجې به ادب کوو دویم دا کار دی د روجې به څه کوو ادب کوو تاسو وایئ د روجې ادب څنګه دی د روجې ادب دا دی چې دا دومره عظیمه میاشت په تا راله دا به ضایع کېنه زمونږ خلک نوجوانان اکثر څه وایي روجه مې لنډه کړه نن روجه ډېره ښه وه ولې ښه وه یاره سحر ویده شومه او چې راپاڅېدمه نو مازدیګر و نن په روجه اډو پوه نه شومه ولې پوه نه شوې روجه مې ټوله په خوب کې لاړه دا روجه د خوب دپاره نه ده دا د عبادت دپاره ده د روجې ادب او احترام دا دی چې دا روجه د دې رمضان المبارک هر یوه لمحه دا ته قیمتي کړي د روجې ادب دا دی چې ته په دې کې د سنتو د نوافلو هم اهتمام وکړي دا د روجې ادب دی بعضې زموږ نوجوانان هغه سحر سملي په غوږونو کې میکونه ږدي دغه هیډفون لګوي تر ماښامه پورې دا ګانې اوري فلمونه ګوري بعضې زموږ نوجوانان سحر کینی د ماسپښینه پورې لډو کوي ټوله شپه لډو کوي ټوله شپه ګیمونه کوي ټوله شپه فلمونه ګوري دا د روجې بې ادبي ده دغه ډریوران په ګاډي کې چې ځي څوک ورسره نه ځان ته ګانه لګوي که د ورځې نه لګوي د شپې لګوي ولې دا شپه رمضان المبارک نه دی صرف روجه پکې نشته دی عبادت خو پکې دی دا بې ادبي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې تېرېده په یو مجلس هلته ټنګ ټکور شروع رسول الله مبارک فورا په خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې چې د دې د وجې نه لعنت په انسان باندې راورېږي په خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې او رسول الله مبارک تېر شو او صحابه کرامو نه یې تپوس وکړو چې اوس ما ته ووایه هغه ټنګ ټکور هغه ختم شوی دی که نه چا باجه غږوله باجه بانسري چې صحابه کرام ورته ووایي او هغه اواز ختم شو رسول الله مبارک بیا د غوږونو نه ګوتې راوویستې ارشاد یې وفرمایه د قیامت په ورځ په کومو غوږونو کې چې دا قسمه خبرې واورېدلی شي دغه باجه سورنا ډول واورېدلی شي په دې کې به چې کوم دی نو ویلي شوي تانبه اچولی کېږي نو دویم کار به مونږ کوو د ادب چې د رمضان المبارک به ادب او احترام کوو نزهة البساتین یو کتاب دی په هغې کې یو واقع لیکلی چې یو مجوسي و چې کله رمضان المبارک راغی نو خپلو بچو ته یې وویل چې د دې رمضان المبارک به ګورئ خیال ساتئ او که بازار ته وځئ نو مونږ خو روجې نه نیسو
استاسو بکار دای چې پر بازار کې به خوراک نه کوي ځکه مسلمانانو ته د دینه تکلیف میلاوي او د روزې بې ادبي ده وی ټیک ته یو بچي خوراک وکړه چرته د ولید چې کور ته راغی هغه نه یو څو پلقې تېرې کړې ګوره تا ته ما ویلي نه و چې ته به خوراک په بازار کې نه کې د مسلمانانو روژه ده د دې به ادب او احترام کې دا مجوسي خپل زوی له سزا ورکړه او څه وخت نه و تېر شوی چې دا مجوسي سته وفات شو چا خوب کې ولیده په جنت کې ګرځي تپوس دې کوي ته خو مجوسي وي ټول عمر دې د بت ټول عمر دې د اور عبادت کړی دی او اوس په جنت کې ګرځي حق مجوسي ورته وایي ما ته چې کم د رمضان المبارک د وجې نه فایده رسېدلې ده هغه دا فایده ده چې ما ټول خاندان ایمان هم راوړ او زه الله سبحانه وتعالی د دق رمضان المبارک د ادب د وجې نه د احترام د وجې نه جنت ته داخل کړم دا هو دا د رمضان المبارک ادب او احترام نو دویم کار به څه کوو د رمضان المبارک ادب او احترام به کوو دریم کار به موږ څه کوو د فرض منځونو اهتمام به کوو د فرض منځونو اهتمام وکړو زمونږ بعضې ملګري د فرض منځونو اهتمام نه کوي حالانکه د فرض منځ اهتمام دا په مسلمان باندې فرض دی څنګه روژه فرض دا دقسې فرض منځ هم دی د اسلام چې کوم ارکان دي بني الاسلام علی خمس شهادت ان لا اله الا الله اولنۍ پکې کلمه ده چې څنګه کلمه فرض ده دقسې د دې تحت بیا منځ فرض دی اقام الصلاه ایتاء الزکاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع الیه سبیلا دا ارکان دي دا د یو بل سره جوړاو دي څوک ته دا نه وایي چېرې ما کلمه وویله او بس په نوم مسلمان شوم او خبره ختم نه د فرض منځ اهتمام کول دا په یو انسان باندې لازمي دی او بیا په جماعت سره تاسو فضایل اعمال کې حدیث ویلی دی چې کوم یو منځ بغیر د جماعت نه وشي د هغې اجر چې کوم دی نو یوازې دی خو چې کوم په جماعت سره وشي د هغې اجر څومره دی 27 ګونه 27 ګونه د هغې اجر دی یو بزرګ تېر شوی دی امام ذهبي رحمت الله علیه د هغه واقع نقل کړې ده عبید الله بن عمرو القواریری هغه وایي ما د ماسخوتن یو پیر مونځ میلمانه راغلي نو مونځ نه لږ لیټ شو چې جومات ته لاړم نو مونځ نه شوی ځان له مې یوازې مونځ وکړه خو د دې خبرې را سره ډېر درد او تکلیف و چېرې زما نه دا مونځ د جماعت سره ولې وشو وی ما دا خپل مونځ 20 ځله وکړه خپل مونځ مې 20 ځله وکړه بار بار مې وکړه چې الله ته په هغه 20 مرتبه کې څه کړي قبول کړي ماسخوتن مونځ زه ویده شوم او خوب وینم په خوب کې زما سره اس دی او بل یو سړی دی د هغه سره هم اس دی او هغه اس زما نه مخکې کړی دی زما سره ډېر قیمتي اس را سره دی او زه ډېر هغه راکاږم چې دا اس زما تیز شي خو زما اس د هغه نه مخکې کېږي زه د هغه نه تپوس وکړم چې ګوره ستاسې یو کمزوری اس در سره دی او زما سره څومره قیمتي اس دی دا ستا د اس نه ولې نه مخکې کېږي هغه ورته ووایي چې ګوره بېګا ما مونځ د جماعت سره کړی دی بېګا ما مونځ د جماعت سره کړی دی او تا مونځ د جماعت سره نه دی کړی مطلب دا دی تا هم 20 ځله هغه مونځ وکړه ما یو پیر هغه مونځ وکړه زما په مونځ کې ډېرې کمزورۍ وي زما دا اس ډېر کمزوری دی ستا هغه اس ستا هغه مونځ ډېر قیمتي و خو لیکن ما د جماعت سره کړی دی ستا دا رفتار زما دې رفتار ته نشي را رسېدلی نو د مونځ با جماعت اهتمام کول دا یو لازمي خبره ده او بله خبره د قرآن د تلاوت اهتمام کول دا د رمضان المبارک سره ډېرې هغه پیوسته خبرې دي مضبوطې خبرې دي قرآن کې ډېر لوی برکت پروت دی ډېر لوی تاثیر پروت دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي القرآن والصيام یشفعان یوم القیامه دا قرآن او دا روجه د قیامت پر ورځ بستا شفاعت کوي روجه به څه وایي ربه د خپل ځان وږی ساتلی و ځان ته تنده ورکړې وه ستا د رضا دپاره قرآن به څه وایي ربه دی د شپې ستا په یاد کې ودرېدلی و زه یې تلاوت کړی ما نن ګورې دی جهنم ته ګزار نه کړي
نو د تلاوت اهتمام وکړو او چې د دې تلاوت اهتمام مو وکړو کامیابي به موږ رسیږي. زمونږ چې کوم اسلاف تیر شوي دي مشران تاسو هسې اندازه ولګوئ. د امام بخاري رحمت الله علیه متعلق راځي علامه ابن حجر اسقلاني رحمت الله علیه هدي الساری فی مقدمه فتح الباری کې د امام بخاري حالت ذکر کړی دی چې کله به رمضان المبارک راغی نو امام بخاري رحمت الله علیه به د سحر د مونږ نه بعد تلاوت شروع کړ او د روژه ماتي پورې به یو ختم کاو هر ورځ قرآن به ختماو. بیا چې به تراویح شروع شوي نو په تراویح کې معمول د هغه داو چې په هر رکعت کې به 20 آیات وي په ټول رمضان المبارک کې به یو ختم دغه کا. څو ختمونه شو؟ څو ختمونه شو؟ په ټول رمضان المبارک کې 31 ختمونه شو. څو؟ 31 ختمونه شو. او معمول داو چې په تهجد کې به 10 سپارې وي هر ورځ په تهجد کې 10 سپارې وي. دا څو ختمونه شو؟ 10 ختمونه شو. یعنی په ټول رمضان المبارک کې به امام بخاري رحمت الله علیه 41 ختمونه کول. علامه ذهبی رحمت الله علیه الکبائر کې او ابن عساکر تاریخ مدینه دمشق کې د حضرت امام شافعی رحمت الله علیه متعلق لیکلي دي چې هغه به 80 ختمونه کول. یو به د ورځې کاو په رمضان کې یو به د شپې کاو 80 ختمونه به کول. تاسو فضائل اعمال کې وایي شیخ زکریا رحمت الله علیه د هغه خپل معمول ذکر کوي چې زمان یا وا ضعیف او کمزوري وا خو د هغه معمول داو چې هر ورځ به په رمضان المبارک کې سره د خپل کارا یو ختم کاو او لسی پاره به په پاسه وي. یعنی یو ختم او لسی پاره دا د هغه معمول وګوره. زمونږ د حضرت باباجي نور الله مرقده معمول داو چې په هر رمضان المبارک کې به 30 ختمونه هغه کول. که 29 میاشت به 29 ختمونه به کول. که 30 میاشت به 30 ختمونه به کول. زمونږ د باباجي هم دا عادت ته چې 30 ختمونه کوي. نو چې انسان فرض کی او دا رمضان المبارک د ځان د پاره یو لوی سبب وګرځي دا بیا کامیابیږي. زه ګوره تاسو ته عجیبه خبره کوم. زمونږ څومره عمر دی د چا به 80 د چا 70 کاله عمر خو ګوره په ایمان وای سرخکته کوي په خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې دې کس با چې 80 او 70 کاله عمر دی دا په ټول عمر کې لس ختمونه نه کړ په ټول عمر کې. څومره تعجب خبره ده. زمونږ سره د هر څه لپاره څومره لوی وخت موجود دی. د خپل کاروبار د پاره د سحر نه تر ماښامه زمونږ سره وخت دی. خو لیکن د دې قرآن د پاره د الله د کلام د پاره زمونږ سره په ورځ کې 1 غنټه نشته. د الله د دې کلام د پاره زمونږ سره په دې پوره ورځ کې 1 غنټه نشته. یاد ساتئ ګوره که زمونږ کورونه برکتي کیږي زمونږ جسمونه برکتي کیږي نو دا په دې قرآن سره کیږي. که څوک وایي چې ما کور جوړ کړو په هغې کې ما ټایلز ولګول او ماربل او سنگ مرمر مې ولګول او بره مې جپس وکړه شاندار کور مې پلقینده کور مې جوړ کړ نو یاد ساته دا ځان لپاره تا پنجره جوړه کړه تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې چې په دې کې د قرآن تلاوت نه کیږي. چې په دې کې د قرآن تلاوت شروع شو دا کور ستا لپاره جنت دی. ته په یو جومپلۍ کې اوسېږه خو ته د قرآن تلاوت کوه ته دغه کور په قرآن سره منور کا دا تا دپاره جنت. موږ د تلاوت اهتمام وکړو. دا تلاوت به سبا د قیامت په ورځ زموږ دپاره لوی سبب ګرځي. دا به موږ د پارکۍ دا به زموږ دپاره ذریعه د شفاعت ګرځي. او آخري خبره چې په دې رمضان المبارک کې موږ د صدقاتو اهتمام وکړو د خیرات اهتمام وکړو. چاله الله وس ورکړی هغه د خپل مال نه خرج کو. غربا او فقرا مساکین زموږ خواوشاته اوسېږي. رمضان المبارک داسې یو میاشت ده زموږ د معاملات خدا دي چې کله رمضان المبارک راځي نو دکاندار هم بډې راکاږي وایي سیزن ناغی پوهېږئ حکومت هم بډې راکاږي کم سیزونه چې سټاک شوي ذخیره اندوزي کړي نو حق هم بډې راکاږي وایي راویې باسه پې او ریټونه وله سیوا کړه. خو نه رمضان المبارک
دا د خیرخواهۍ میاشت ده. ته به ګیر چاپېره وګورې چېرې زه په روژه ماتي کې 2 ساله نه 3 ساله نه ځان تږدم، زما دا غریب ورور دا 100 ساله نه ځان تږدي. زه سپین چیس کم زما دا ورور څنګه چیس کی، زه څه استعمالوم زما دا بل ورور څنګه څه استعمالوي. د دې ټولو څیزونو به خیال ساتي او بیا دقه پیسې چې ته خرج کړې نو دا به زبادې نه، دا د ټولو نه لوی څیز دی. زبادل زموږ په معاشره کې زبادل دي. زبادل څه ته وایي؟ پیسې لا ورکړي نه د هغې دپاره د مخکې نه د څه بندوبست شوی د هغه نه تحقیقات کېږي. 10 روپۍ به ورکوي، ستاسو شته که نشته دی؟ ته مالک یې که نه یې؟ ستاسو څومره در سره دي؟ نه دا خبره نشته دی. 10 روپۍ ورکې د الله د رضا دپاره یې ورکه، بلا تحقیق ورکه. زکات نه، عام صدقات یادوم. بلا تحقیق ورکه، دا به سبا ستا دپاره د شفاعت ذریعه ګرځي. اخیری خبره په دې موضوع سره هغه ذکر کوم یا خبره ختموم. امام ذهبي رحمت الله علیه الکبائر کې یو واقع نقل کړې ده چې په یو زمانه کې یو زنانه وه، د هغې خاوند مړ شو او د دغې زنانه خاندان چې کوم سید خاندانو رسول الله مبارک سره نسبت چې خاوند مړ شو نو هغه د هغه کلي نه بل ځای ته کډه وکړه چې زما په دې کلي کې مې ګزران نشته دی، بچي مې دي ماشومان، زه بل کلي ته ځم. بل کلي ته چې لاړه چا ورته وویل دلته کې پلان کې یو مسلمان دی، یو امیر صاحب دی او ډېر لوی خرچ کوي او ته د هغه خواله ورشه. دا زنانه وایي د هغه خواله ورله نو دې ورته وویل چې ګوره زه سیده یم، ماله خلک زکات نه راکوي، په ما باندې زکات نه کېږي، ته مهرباني وکړه زما سره زما د دې بچو د سره لږ مدد وکړه. هغه ورته وی چې ښه مدد به درته وکړم، خو لول ته دا خبره ثابت که چې ته سید د کم حیثیت ای، خپل سید د خاندان چې ته نسبت کې دا لول ثابت که چې ته څنګه سید ای. هغه ورته وی چې زه څنګه سید ځان ثابت کړم، زما خاندان دلته نشته دی، زما په سر د سوري څوک نشته دی، زه ستا له سوال راغلی یم او ته ماته وی چې خپل خانداني حیثیت ثابت که. دا هغه ځای نه ولاړم او په یو بل کلي کې یو مجوسي اوسېده، یو آتش پرسته اوسېده او چا راته وویل چې دی ډېر ورکړه کوي، د ده خواله ورشه. د هغې خواله زه ورغلم نو ما ورته وویل چې ما له څه راکړه، زما نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی، سید خاندان سره مې تعلق دی، ته ما له څه راکړه. هغې زما نه بغیر د تحقیقه وویل چې ښه ستا بچي چېرته دي، لاړ شئ د ده بچي راولی د دې زنانه، دا سړی دا زنانۍ حفاظت کې کړه او چې څه ضروريات و هغه ټول یې وله ورکړه. چې ماښام کېده نو الله سبحانه وتعالی دې مجوسي ته د ایمان لوی دولت ورکړه. دا سړی وایي دا مسلمان دی، وایي زه چې ویده شوم نو ما خوب ولید، په خوب کې ګورم چې د قیامت ورځ ده او خلک په لاین کې ولاړ دی، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ورغلم او ما ورته وویل چې ما له لږې اوبه راکړه او زه جنت ته داخلېږم او زه مسلمان یم، په تا مې ایمان راوړی دی. رسول الله مبارک ما ته وویل چې ته په خپلې مسلمانۍ باندې څه دلیل پیش کړه، ته په خپلې مسلمانۍ باندې څه دلیل پیش کړه، ته د کوم حیثیته مسلمان یې؟ سړی وایي حیران پاتې شوم. رسول الله مبارک ولاړ دی، په لاس کې جنډه ده او مخې ته یو عظیم الشانه کور دی، یو عظیم الشانه بنګله ده. ما د رسول الله مبارک نه تپوس وکړه چې د الله رسوله دا بنګله د چا ده؟ زړه کې مې دا راځي چې دا به چېرته زما ما ته وی چې دا د یو موحد مسلمان بنګله ده، د هغه دپاره تیاره شوې ده. دی وایي چې زه سهار راپاڅېدم نو فورا لاړم د دې ښځې په تلاش کې ووتم چې رسول الله مبارک چې زما نه تپوس وکړه چې ته خپله مسلماني ثابت که، نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان یوه ښځه، ما هغې ته ویلي چې ته خپل خانداني حیثیت ثابت که چې ته څنګه سید یې، دا د هغې د کبله ما ته رسول الله مبارک ویلي دي. په هغه ښځه پسې لاړم اخیره کې مې چا راته وویل چې د دې مجوسي کره اوسېږي. ما مجوسي ته وویل چې ته مهرباني وکړه زه به 10,000 درهم تاله درکم او دا زنانه ما ته حواله کړه. ما ته مجوسي وویل چې خفه کېږه مه، که 1,00,000 درهم او دنانیر ما ته حواله کړي
نو بیا هم چې کوم دی نو زه دا زنانه تا ته نشم واپس کولی. تا چې بیګا کم خوب لیدلی دی او رسول الله مبارک چې تا ته د یو موحد مسلمان هغه قصه کړې ده، نو یاد ساته بیګا هغه خوب ما هم لیدلی دی او موحد مسلمان زه یم. هغه بنګله چې تیاره شوې ده هغه زما دپاره تیاره شوې ده. زمونږ نن سبا په معاشره کې د ټولو نه لوی وبال دا دی چې لول د چا سره ښېګړه نه کوو، او چې ښېګړه کوو نو د هغې نه مخکې تصویر وباسو، د هغې نه مخکې تصویر وباسو. لهذا مونږ که چېرته د الله سبحانه وتعالی دپاره ورکه کړو نو یاد ساته الله سبحانه وتعالی په توره شپه کې په توره ګټه تور میږې روان دی، د هغې د خپو د حرکت نه هم خبر دی. د الله پاک خبر دی چې ته څه ورکې پټې ورکه. د قیامت په ورځ به دقه څیز ستا دپاره د شفاعت ذریعه او سبب ګرځي. لهذا دا څو خبرې دا مونږ په خپل ژوند کې راولو انشاءالله. رمضان المبارک به زمونږ کارآمد ګرځي، د ټول کال دپاره به سنگ میل ګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.